کلس کلس په جړا شو مولانا الیاس رحمت الله علیه داسې سلګۍ ووالې که نه داسې وجړل داسې چې زه حیران شوم چې خدایا ساتې ونه خیږي. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې مولانا الیاس رحمت الله علیه تپوس ته لاړم دا واورئ دا ضروري واورئ وی چې لاړم هغه دا هغه وخت چې مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه په بستر وفات پروت دی غریب ډاکټرانو پابندي لګولې ده چې ملاقات بند وی چې زه ورغلم هغې وی چې حضرت ډاکټرانو خو پابندي لګولې ده मुलाकात बंद है. मैं मावत कि मैं उनको जहमत देने के लिए नहीं आया, बस इनके इयादत की बीमार कुर्सी के लिए आया हूँ. जब मैं चला जाऊँ अभी नहीं कहना, जब मैं चला जाऊँ तो आप इनको कह दे कि मोहम्मद शफी देवबंद से आपकी बीमार कुर्सी के लिए हाजिर हुआ था. बस उस बना हुआ है तकलीफ की रात पर अगी रमा इकरामों को जरा हुआ तमा सड़ेरा गई हजरत आपको बुला रहा है वाली ما تاسو ته نه وی چې بس خبر شوې چې راویې غواړئ وی چې ورغلم دی په کټ کې پروت دی په خپله کوټه کې پاسېدو طاقت پکې نشته. ما وله په تندي لاس کېښود وی په کلس کلس په ژړا شو مولانا الیاس رحمت الله علیه داسې سلګۍ ووالې که نه داسې وجړل داسې چې زه حیران شوم چې خدایا ساتې ونه خیږي. وی ما ته وی چې مفتی صاحب په دوو خبرو پریشان یم. دو خبرو باندې یو دا دی چې ما دا کار شروع کړ یو ما څوک ملګري مې نو بستره مې یو ته په اوږه کړه ما سره وځه بل ته مې په اوږه کړه ما سره وځه یو کوڅه کې بل کوڅه کې بل چا به یو څه وی چا به بل څه وی خو داسې یو کس ته مې بستره اوږده کړه یو جومات کې ګرځه بل کې رو مې دا خلک راوویستل. الله ته یو جماعت جوړ کړ صاحب. اوس یریږم چې قیامت پر ورځ الله ته دا ونه وایي چې محمد الیاس دا خو دې ماله نه دي کړی دا خو د خپلې مشرۍ دپاره کړي دا خو دې ریا له کړي دا خو دې دې له کړي چې خلک وایي چې وګوره مولانا الیاس دومره کار وکړ دومره خلک یې دین ته وویستل. په دې یریږم چې الله مې په دې رونه نیسي. دویم په دې یریږم چې ما یو ډله جوړه کړه زه خو لګیم دا ډله مې په یو لار ورچولې ده خو زه مړ شم هسې نه یو ډله خو ده که نه څوک یې غلط استعمال نه کړي. یو جماعت خو جوړ کړی دی څوک دې بل مقصد وانه لي. په دې دوه خبرو جړېږم. وی ما ورته وی چې حضرت دا لومبۍ خبره چې ته یریږې چې هسې نه الله و چې ریا لرې کړي دي مشرۍ لرې کړي دي دا د قبولیت نښه ده چې د چا زړه کې د مرګ په وخت کې یری چې خدایه هسې نه چړله دی دا الله دا ونه وی چې دا دې ریا له کړي دي مشرۍ له کړي دي دا یره دې زړه کې پرته ده نو دا تا الله له کړي دي دا د قبولیت نښه ده د قبولیت مبارک دی شه عمل دی قبول دی. او دویمه سره تا دا کار د الله دپاره شروع کړی فکر مه کوه ګاډې دې پاټلۍ ته خېجولې دي دا هېڅوک هم په غلطه نشي ورچولی دا به تر قیامته پورې په دې پاټلۍ ګرځي او د دنیا خلک به ورته راخېږي. هغسې شوه که نه شوه؟